لیږي او د یو کنتر هم 10 روپۍ علي او بیا هم دا کوړي خلکو ته صفه اوبه نشته، صفایي نشته، سرویسز نشته. د ریډۍ د 100 نه 200 روپو پورې دا ټیکس وصولیږي، خو د هغې په بدل کې کوړي له څه ورکړي هیڅ هم نه. کوم ځای کې چې زما منتخب ممبران قومي و صوبایي اسمبلي د هغوی نظر هغه په سیند کې په شګه او په سونه باندې وي، نو هلته بیا زما عام خلق هغه هم دغسې ډخرې خوري څنګه چې دا کوړي خلق هغه ډخرې خوري او په بنده ګلی کې ګیر دي، فنډونه ورسره نشته، ویلیج کونسل. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ګرانو کتونکو، د نوښار ټیمې جهانګیره دا دلته یو افسانه شروع ده او د منتخب نمایندګانو د کوړي د هغې چې کومه احتجاجي جرګه شروع شوې وه، یو جرګه یې جوړه کړې وه، بیا هغې جرګې نه پس په کوړي کې اف ای آر وشو په منتخب نمایندګانو کار سرکار کې مداخلت. به هر حال دا د هغې کار و چې هغې په مختلفو امورو باندې هغه نظر هم وساتي، تپوس هم وکړي، دی له عوامو مینډیټ ورکړی دی. هغې کې بیا ضمانتونه وشو، هغه کیس به چلیږي. خو دلته کې د منتخب نمایندګانو چې کوم اواز دی هله تر اوسه پورې مونږ اورو او خلق هم اوري چې د اکوړي حالت هغه نه دی بدل شوی. اکوړي که مونږ ووایو نو دا د خیبر پښتونخوا تاریخي ښار دی او د نوښار د ټولو نه غټ ښار دی چې دا صرف یو قصبه نه ده، ځکه چې دا هر طرف ته وګورئ نو دی کې یو بازار دی. آمدن لحاظ سره، معاشي لحاظ سره، پیداوار لحاظ سره د اکوړي خپل نوم دی او اکوړی تاریخي ښار دی. نو د اکوړي منتخب نمایندګانو هغه تحریک جاري دی، د هغې چې کومه بنیادي مطالبه ده نو هغه د هغې د اکوړي د ټیکس په بدل کې هغې بدل دی، هغه غواړي صفه اوبه غواړي، صفایي غواړي او نور چې کوم د ټیمې د طرف نه سرویسز دي نو د هغې مطالبه کوي. مونږ ګورو چې اکوړي کې د تیر څه وخت نه ډېر ابتر صورتحال دی، کوم چې اوورال نوښار مونږ ګورو هغې حالت دی چې چته تنخواګانې نشته، چته صفایانې نشته. خو دلته کې دا صورتحال دی چې کوم د خلقو پیسې دي د ټیکس نو هغه ډیر بې دردۍ سره په یو مافیا، یو مخصوصه مافیا باندې لګي. نو د هغې د منتخب نمایندګان دی تپوس کوي ټیمې جهانګیره آمدن لحاظ سره کمزوری تحصیل نه دی. بیا دې کې اکوړی دا ځان له یو که ووایو نو دا ټیمې ده. مونږ چې کوم سروې رپورټ دی نو د دې اکوړي په ټیکس باندې دا ټول ټیمې هم چلیږي او دا ټوله کوړی هم پې ماډله کوړی جوړیږي. خو که دا انصاف وشي، تاسو ته زه یو څو څیزونه ښیم، نوره فیصله به په دې خلقو پرېږدو. د ټریکټر ټرالی او ټرانسپورټ په مد کې او نور ګاډي دي د هغې په مد کې جي 40 نه 80,000 روپۍ پورې د سرویس د وینځلو د سرویس ډیک پیسې راځي. بیا د پټرولو په مد کې 4 لکه روپۍ دا د دوی د پټرولو خرچه ده. خلقو ته څه فایده ده؟ دا خلق دې تپوس وکړي او دا دې د ټیمې جهانګیره جواب ورکړي. بیا د دې د مینټیننس چې کوم اخراجات دي نو د دې نه علاوه دي. دغلته بله د تړو او د کیبنو دا کاروبار چې کوم شروع دی نو عام ځان له یو افسانه ده. چتم ټیمې حکام هغه راشي او د بازار په منځ کې د کیبنو اجازت ورکړي نو لارې بندې کړي. دا تاسو وګورئ که نه جي د اکوړي یو بازار دی او هغې کې په لاره باندې د 100 لکو روپو دپاره کیبن ایښی دی نو لاره یې خلقو ته بنده کړې ده. او دا هم دې نه یو تماشه جوړه شوه، ځکه چې دا دې ټایم کې په سوشل میډیا باندې وایرل دی چې خلک لاره کولاوي، جومات تنګوي. دلته د پیسو دپاره په لاره کې ډېر لوی رکاوټ واچولو، لاره یې بنده که خو چې موږ ته پیسې راځي 10,000 روپۍ د دې به کرایې، د دې ایډوانس پیسې دا چته ځي. دا د اکوړي خلقو را تپوس پکار دی. لوډینګ انلوډینګ دا خو هغه یو ډېره غټه مطالبه ده چې د دې پیسو هیڅ حساب کتاب نشته او موږ ته څه معلومات نشته چې دلته نه څومره پیسې جمع کیږي او هغې کې د خلقو له څه ورکوي.
ټیکدار مافیا ځان له یو لویه دنیا ده دغلته ساین بورډونو په مد کې 15,000 روپۍ بورډ دا اخیستی کېږي میله کې جي د یوې بورۍ 50 روپۍ دا ټیکس وصولیږي او د یو کنتر هم 10 روپۍ علي او بیا هم دا کوړي خلکو ته صفه اوبه نشته صفایي نشته سرویسز نشته د ریډۍ د 100 نه 200 روپو پورې دا ټیکس وصولیږي خو د هغې په بدل کې کوړي له څه ورکړي هیڅ هم نه دردسر یې ورکړی دی او کوړي د خلکو له په مخ سپېړه ورکړې ده د FIR په صورت کې او دلته ویلی کېږي چې د سوزکۍ دپاره جیک لکونو روپو باندې راغلی دی خو هغې کې اډو جیک شته نه نو اندیر نګري چوپټ راج خړې اوبه ړانده کبان دا څه ته وایي دې ته وایي دا تپوس دا کوړي خلکو له پکار دی او زه وایم چې د خړې اوبه ړانده کبان د متل چې دی نو دا په کوړي باندې ډېر ښه فټ کېږي څه اوبه خړې دي ړندې دي او څه پکې کبان رانده دي تپوس کولو والی نشته په کار خو دا دی چې د MNAs MPAs د اکوړي نه د جهانګیري نه دا او د نور نو ښار هم مونږ ویو چې دا دی ماډل ښار جوړ کړی وی اختیار ورسره دی فل فلیج حکومت ورسره دی او هر څه برابر دي ټیکسونه برابر دي خو بېقاعدګیانې دي او د هغه بېقاعدګیانو د وجې نه خلک د خپلو حقوقو نه محروم دي او دې ټایم کې د ټولو نه غټه تماشه په نوښار کې هغه نوښار تحصیل پسې د جهانګیري تحصیل نه هم جوړه ده چې هغې کې د لکونو روپو چې کم ټیکسونه راغونډېږي نو د هغې هیڅ حساب کتاب نشته او ورسره موږ ته دا اطلاعګانې رارسي چې ټیمې جهانګیري چې کم سرکاري فند دی نو هغه پرایویټ خلکو په ګاډو باندې هم لګي او د هغې مرمتونو باندې هم لګي ورکشاپونو په خرچه باندې هم لګي نو ذاتي ګاډو کې سرکاري تیل اچولی کېږي هغه په مصري خانو کې ټیک کېدلی کېږي نو هلته یې کوم ځای کې چې جي سرکاري فند هغه د یو ادارې همغه سرکاري خلک خپل ځان له لګوي نو هلته د بیا خلق هغه څه نه غواړي زه به بیا ووایم د ټیمې جهانګیري دا د نوښار مالداره ترین ټیمې دی کوم ځای کې چې د سیند نه سونه راوځي سره زر راوځي سره زر کوم ځای کې چې د یو ټیمې سیند هغه سونه راولي د شګې په صورت کې قیمتي معدنیات د اربونو روپو شګه راوځي هم د دغه ټیمې په حدودو کې ډېر لوی معدنیات پراته دي بیا هم د دغه ټیمې په حدودو کې کوله پرته ده بیا هم د دغه ټیمې په حدودو کې غرونه دي د هغې خپل معدنیات دي او مونږ وایو دې ټایم کې د ټولو نه قیمتي معدنیات دی سره سونه او شګه موجوده ده د دې نه علاوه چې کومه انډسټري ده هغه خو ځان له یو دنیا ده او د یو څو کارخانو په ټیکس باندې د ټیمې جهانګیري دې نه یو ماډل ټیمې جوړیږي خو که زمونږ د چې کوم منتخب ممبران حکومت د هغې چې کوم پرایارټي وي ترجیح هغه عوام وي نو هلته بیا دا ماډل کېږي ګنې همدقسې خړې اوبه ړانده کبان به چې هغې کې به چاته هېڅ هم نه ښکاري او چې کم پکې کبان نو هغه خو باسې هم ړاندي او بیا اوبه هم پکې خړې دي لکه چې دا څنګه په جهانګیري کې دي زه حیران یم چې منتخب نمایندګانو جرګه امن صوبایي امن جرګه دا راځي چې ټیمې نه پس ډپټي کمیشنر صاحب ته د منتخب نمایندګانو تنظیم جي سیکټري بلدیات ته او د هغې په غوږ باندې سپږه نه ګرځي بنیادي طور باندې ډپټي کمیشنر د دې انتظامی سربراه دی او چته چې داسې حالت خراب شي نو ډپټي کمیشنر هلته اختیار لري چې هغه قدم کیدي او هغې باس پرس وکړي خو څوک به یې کوي کوم ځای کې چې زما منتخب ممبران قومي و صوبایي اسمبلي د هغې نظر هغه په سیند کې په شګه او په سونه باندې وي نو هلته بیا زما عام خلق هغه همدغسې ډخرې خوري څنګه چې دا کوړي خلق هغه ډخرې خوري او په بنده ګلی کې ګیر دي فنډونه ورسره نشته ویلیج کونسل همداسې پرتې دي هر ګلی د ګن نه ډکه ده کم بورونه چې شوي دي نو هغه خراب ټویلونه خراب دي
او د خدای په اسره پراته دي ځکه چې د منتخب چې کم ممبران اسمبلی دي کم منتخب ناظمین دي او کم منتخب مشران دي نو د هغوی نظر هغه په بل څه باندې دی